सर आपने कहा था कि साइपर नहीं है, हकीकत साइपर ना ना मबनी नहीं है। ना 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 आप देखिए, जर्नलिज्म के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये कि उसमें हवा के रुख में इंसान को बहना नहीं पड़ता। जी सर। ठीक है। आपको याद होगा कि वो साइपर कहाँ ले रहा था उसने? परेड ग्राउंड में। हाँ, परेड ग्राउंड में रेड ग्राउंड में ले रहा 27 था। मार्च। उसने कहा ये मेरे हाथ में साइपर है। ठीक है। और इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, रिमेम्बर? जी सर। उसकी तस्वीर लगा के मैंने कहा था कि ये साइपर नहीं है और उसमें वो नहीं है। उसका कलर क्या था? व्हाइट कलर में। साइपर का कलर क्या होता है? वो तो सर एक डॉक्यूमेंट है ना। है ना, साइपर का कलर क्या कैसे होता है? उसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग पता कर ले, साइपर का कलर येलो होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो दोه قسمه خبرې در سره کوو. یو په دا سکرین باندې بیا تاسو وینو اتا تارړ چې کوم الفاظ استعمال کړي دي پاکستانیانو لپاره چې څوک وایي چې عمران خان نه وي بیا دا ملک پرېږدوي، دا خر بچی دا وایي که دا ملک کې زموږ ده. عمران خان اکثریت په دې ملک چې ټولو نه زیات ته په هرې پارټۍ نه 70% د عمران خان سپورټران دي، او د چې کوم پټواریان دي چې دو باندې همیشه دو په ذهنو چې غلامي زنجیرانې ورچولي دي او غلامان یې له جان نه جوړ دي. نو د هغه پی ټي آی چې کوم عمران خان شعور دی خلکو ته ورکړی د هغه سوچ ته چې دا خلک به دغسې، نو هغه خلکو ته دا وایي 70% خلکو ته وایي چې دا ملک دی بیا پرېږدوي. دا ملک تاسو پلار دا تباه مو کو ملک او ملک نه مو جوړ څه شی کړه. تر اوسه پورې تاسو ملک نه صحیح که اوس په تاسو موږ پاره توره وایو، دا په موږ باندې مسلط سلی دي او دا خلک چې تر چوره پورې کیف کردار ته نه رسېدلي دا ملک نسی صحیح کېدای. خبره کوو دا صحافي صاحب ول کلیپ تاسې واورېده چې دی وایي چې سایفر باندې خبره کوو چې نن عمران خان ته کومه سایفر چې بر یا سیلسله ټول قوم دپاره خوښي خبره ده او په دې باندې موږ ډېر خوښ یو ځکه چې دا د عمران خان دپاره یو اهم کیس او ډېر سیریس کیس و. نو دا صحافي وایي چې دا سایفر مالته دا ویلي و، دا د نواز شریف ته همیشه صحافت یو صحافي ویله که نه چې سوشل میډیا راله نو هر سړي نه صحافي جوړ سه. عمران خان خو دا شعور هر سړي ته ورکه چې تاسو په لاس چې کوم موبایل ده تاسو هر سړی صحافي حق دپاره چې کېدای سو حق دپاره رغېدای سو. د غلامي او د هغه غلامي صحافیانو نه تاسو موږ آزاد کړي چې کوم به بیکاو صحافي دي لکه څرنګه تاسو ولیدله چې ملک ریاض د دو خلکو لیست جاری کړ. نو دا بیان باندې دوه قسمه خبرې کوو. ده وویله د بیان چې به ده ویله چې سایفر عمران خان کوم راوړی او دا سایفر نه و. یو طرف ته وایي چې سایفر په سپینې کاغذ باندې نه وي، یو طرف ته دته سایفر کاغذ پته سته چې ته سایفر کاغذ پته سته، یو طرف ته مني چې سایفر ستا ده خو کاغذ بل رنګې ده. نو چې یو طرف ته سایفر منې کوم نه داسې عجیبه خلک جوړ کړي دي چې موږ ته سترګې پټوي دا خلک. یو طرف ته دی مني او یو طرف ته وایي چې عمران خان کوم کاغذ چې کړه او دا سایفر نه ده. او د سړي د صحافي په د عمران خان خلاف سایفر خلاف او عمران خان خلاف دومره پروپاګانډا په ټي وي باندې وکړه تر اوسه پورې نواز شریف ته لاس وپسې. خو اوس عمران خان هر سړي ته شعور ورکړی ده، هر سړی دومره پوه ده چې دې خلکو په ذهنو چې اوس خلک ټي وي ګوري نه، ځکه خو دو وایي چې هر سړی اوس سوشل میډیا له وجې صحافي جوړ سه. نو صرف دومره وایو چې سایفر دې سړي په مخ باندې تماچه ده او دې سړي ته زه وایم چې ډوب کې مرنا چاهیے هغه غوندې، ځکه چې سایفر عمران خان چې کلر چیک ټولې دنیا ته ټول پاکستان ته دا وښاو چې ما ملک ته سایفر راغلی ده، ما حکومت ګراوسلی ده. نو دې خلکو په ده باندې کیس وکړه. نو چې کله کیس په وکړه بیا چې کیس چې به دا ثابتوله که نه چې سایفر نه و، عمران خان چې کوم کاغذ ریچیک کړی و، عمران خان چې کوم دې خلکو ته ورته ویله چې سایفر راغلی ده په امریکې په تر باندې ما حکومت ګراوسلی ده او دلته امریکې په سر باندې ما سره دا ظلم زیاتی شوری ده. نو آیا چې که هغه سایفر نه وی به نن دو ثابتوله چې هغه کاغذ سایفر نه ده،
خو دو ته پته وه چې کله دا ثابته سي چې سایفر ده، ځکه چې دو ته ښکارېدله مخې ته دو په شیشې چې خپل مخ لیده چې سایفر سته ده، او عمران خان خو داسې کار نه کوي. عمران خان خو داسې کار نه کوي چې په هغې چې دای په درواغو باندې د کاغذ رچې کړی وی چې سایفر ده. نو عمران خان دا ثابته کړه ټول قوم ته، ټولې دنیا ته چې ما چې کوم ملک ته پاکستان دی چې چوره هینډلز ده دا ټول امریکا ده. نو هغه ثابته سله که چیرې سایفر نه وی نن به دته سزا میلاو کېدله، نن به د ځکه چې دا د ملک خلاف ډېر لوی غټ ایشو ده. که چیرې چا لاس نه وی امریکې لاس نه وی او نن دا دو ثابته کړی وی چې هغه کاغذ سایفر نه و، نو دو نسله ثابته وای ځکه چې په ګراوند باندې سایفر راغله او د حکومت ګیر راوصله او سایفر ثبوت سره پراته و عمران خان سره. نو دولو مجبوري عمران خان ته دی چې بری سه او ټول کیسونه دغسې دي. زه دلته صرف دومره وایم چې دا کوم ججز کومه فیصله نن وسله په دې چې موږ باندې دلته به خوښي اظهار کوو، په دې چې به دا خبره نه پرېږدو، موږ به خپل امیونیز موږ کوم لیډرشپ ته موږ که مرکز چې دا که صوبایي چې چوره صوبایي دي چې موږ کوم امیدواران دي په هغې به زور راولو چې داسې نه وي چې په دې باندې دا کمپرومایز دي. دا ججز هیڅ نسي کوای، ججز باندې پریشر وي او ججز خپلو کرسیو ته خیر غواړي. نو دا لږ ټنډه کولو دپاره تاسو موږ لپاره چې لږ خلک ساړه سي، که تاسو وګورو چې 25 جون ته دا کیس بوت عدت والکم نکاح کیس و، نو هغه کیس 25 جون ته بوت کنه دا خو فیصله سله او آلریډي فیصله به په سناو کېدله، نو بیا دې بل جج ته حواله که. نو 25 جون ته هسې دو خپل اوږدونو دپاره او دلته موږ په قیادت چې موږ په مرکزي چې موږ چې داسې خلک سته دي له اوسه پورې چې کوم دا خان ختمول غواړي، موږ به په دې چې باندې ورکر دي پی ټي آی چوره نوجوانان دي په دې چې به دا خبره نه پرېږدو، موږ به په دې چې باندې خپل قیادت باندې زور راولو او بار بار چې په دې چې باندې به موږ داسې نه چې بس موږ سایفر کیس فیصله وسله په دغې چې باندې خپل جانونه ساړه کړه. نه، عمران خان دپاره به موږ کوشش کوو، ځکه چې دا عمران خان په دې صورت باندې نه پرېږدئ. دا کوم غداران دي لکه څرنګه تاسو اتاتار اړوال ټویټ ولید، اتاتار کومه خبر کړې وه چې دلته څوک وایي چې عمران خان دې ملک چې نه نو دا ملک به نه وي، نو هغه خلک دې دا ملک پرېږدوي. دومره ګټیا خلک دي چې دا 70% خلکو ته دا وایي چې تاسو دا ملک پرېږدو. ولې تاسو موږ تاسو غلامان یو؟ لا تاسو په دې ملک باندې یو سرداري نظام یا یو بادشاه نظام جوړ کړی ده چې بس تاسو فیصلې به منلی سي او تر اوسه پورې مو وکړه چې شاید د قوم دپاره د ملک دپاره سوا د دې چې ملک تباهي مو راوستله. هر سړی پریشان ده، هر یو روز کاروباري سړی پریشان ده. 4 روپۍ دالې ډیزل ارجان کی او دالې 4 روپۍ بجلی ګرانه کی. کوم یو شاید داسې چې تاسو ووایو چې ملک چې صحیح ده؟ یو ملک دپاره دو اوسه پورې چې شی نه وکړل. نو دا خلکو موږ صرف دومره وایو، خبرې ډېرې دي، صرف دومره وایو چې موږ د ټول ورکر چې چوره دي موږ به په خپل لیډرشپ باندې دغسې موږ کابو یو، دغسې به دو ته موږ بیک اپ ورکوو چې دا غلی به نه چینېږو، په دې باندې به که درنه وي، که جلسه وي، که احتجاج وي، که هر څه وي، تر دوره پورې به موږ نه چې کله تر چوره پورې موږ عمران خان بار ارباسلی نه. عمران خان اصل مقصد تاسو موږ ټولو دا ده چې عمران خان به موږ بار ارباسو. داسې خلک شته دي اوسه پورې نوي نوي کیسونه به په ده جوړوي چې یاره د عمران خان چې څرنګه وي چې اوږدې کړو لا ده ته موږ داسې سزا ورکړو لکه څرنګه تاسو ولیدله چې مجیب الرحمان په حوالې سره ویډیو په حوالې سره دوی یوه روله جوړه کړې ده. نو قسم دو به ګیمونه جوړوي عمران خان باندې. که چیرې دو واقعي سره چې کوم ظلم جبر زیاتی د پی ټي آی سره عمران خان سره ورکر سره اوسه، هر فیملی سره اوسه، نو که چیرې د پی ټي آی د عمران خان چې دور قدر کرپشن یا څه شي خبره وه، نن به عمران خان دو الټا جوړنده کړی خو نه دو هیڅ شی عمران خان چې مینده نه کړو، بلکې الټا چې چوره دو عمران خان چړي دوره دو بې عزته کېږي، دوره دو د ملک چې کوم موږ عالمي دنیا ته میسیج دي هغې چې دو نه کپړې خیزي
او چې چوره د عمران خان باندې دو کیسونه کوي، هر کیس چې دو بې عزته کېږي او عمران خان خپل قد په دې باندې بړاو کېږي، ځکه چې عمران خان په حق باندې ده، عمران خان په سچې باندې ده، عمران خان سره د قوم فکر ده، عمران خان سره د ملک فکر ده. خو کاش چې دلته دا خلک موږ چې چوره ده اوس خلک یمني دي، حکومت ته وزیر اعظم ده، پنجاب چې وزیر اعلی ده، له بلوچستان چې ده، له هر چې چېرته ده، سیند چې ده، چې چوره موږ باندې مسلط سلی یو ووټ سره نه ده راغلی. هر سړی دغسې په موږ باندې مسلط کړی ده. خلک به وایي که نه چې مارشال لا به ولګي. په پی ټي آی باندې خو آلریډي مارشال لا ده، دوم کال ده چې پی ټي آی باندې آلریډي مارشال لا لګي ده، نور دی نه به مارشال لا څه شی، ځکه چې هر سړی ویني چې کوم یو داسې په ووټ باندې راغلی ده. خلک موږ چې پی ټي آی کوم لیډرشپ ته چې ایم این اګان دي لاړ سي هلته په جوماتو چې فیصل مسجد چې په قبرستانو چې هلته قرآن مجید باندې لاړ دی چې زه په دومره لیډ باندې پاسلی په 40 هزار باندې خلک لیډ باندې پاسلی دي. او هغه چې دو نمبریو سره کړی ده په ایک جی باندې په موږ باندې نوره مسلط کړي دي، نو دا قوم ته به نور کوم میسج وړي. موږ صرف دومره مقصد و د ویډیو چې صفر چې دو ثابته نه کړه چې صرف عمران خان باندې اوس عیدت کیس چې کوم نکاح والا دا یو صرف کیس پاته ده، نوي کیسو باندې موږ په لیډرشپ باندې زور راولو چې تاسو پریشر دغسې قایمه ساتو، که در نه وي، که احتجاج وي، که څه وي، موږ عمران خان دپاره حاضر یو ورکر ټول. خو دغه چې باندې دا خبر پرېږدول نه دي په کار، ځکه چې عمران خان دو دغسې نه پرېږدوي، ځکه چې موږ د چوره دلته عمران خان دو نه کپړې وباسلې دوره دو په زړو چې د عمران خان دپاره غوسه ده. نو موږ مقصد صرف دومره و چې عمران خان تاسو پاره یا موږ دپاره یا موږ آنے والے نسل دپاره د ملک دپاره چې کوم قرباني اوس پیش کوي په جیل چې ده لا مخته دپاره یا تیر چې کوم د موږ دپاره وکړل هغه د جان دپاره نه دی کړي. نو که د جان دپاره نه دی کړي نو تاسې موږ چې د ده سره هر یو میشن چې دغسې شانه به شانه ودرېږو او د خپل چې د موږ باندې قرض ده قرض ډول موږ ادا کړو. مننه جي، شکریه.